بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مخکې سبق کې مونږه د واحد حذف شروع کړو. مونږ چې شپږ ځګونه هغه د واحد ذکر دي او لږ ځګونه چې نه هغه د واحد حذف دي. نو بایګي اولی پیدا شو اولنې چې نه هغه د مخاطب نه علاوه د بل چا نه خبره پټول اخفاء الامر عن غیر المخاطب لګای کې موږ باز کړو لکه یو کس ته دا سره خبره اتره کړي چې څوک را روان دي او هغه بیا په مجلس کې نه ته د نور خلکو سره تر نور خلکو نه خبره پټه اوس په هغه ته خبره کار نه ته توې اقبل ورته توې نو سپته په پوښو په پوښي نور به څوک نه پوه نشي. نزل کې مسلم له دا حذف تلک اصل کې اقبل علی. ویم نمبر دا وتعت الانکار عند الحاجت چې دا حاجت په وخت ضرورت په وخت ته بیا د انکار گنجائش تا سره چې لکه ته ویل ایمن خصیص او ته سو بیا چې لکه تا شاته وي ته چې دا ما خو نه زیات نه می امر ته نوم وسره نه اغسته. ادریم نمبر دا چې په تعین د محذوف په تعین باندې تنبیه او بیا تعین په دوه قسمو یو تعین حقیقي یو تعین ادعایی غیر حقیقي. څلورم نمبر چې د سامع ته اختبار اخلي دا ازمیخ اخلي ازمیخ کې چیرې د پوهه دی پوهه نه دی یا پوهه د خصونه پوهه دی مقدار ته نه پوهه یا ته نه پوهه سامع دا معلومه. او پنځم نمبر زیغ مقام د وخت تنګوالي د وجنه مسلم له حذف کول بیا وخت تنګوالي چې نه زیغ مقام یا خود درد او تکلیف د وجنه آیا فرصت فوت کېدو د وجنه. شپږم نمبر نن سبق کې چې کوم مونږ بیانو شپږ نمبر نو هغه تعظیم او تحقیر د وجه تعظیم د وجه نه لکه مطلب دا کنه چې یو کس تا په نظر کې دومره لوی شان والا دی او دومره عظیم انسان دی چې ته چې زما د عجبه ګنده ده زما د عجبه ګنده ده په خپل ګنده جبه باندې زه د هغه د انوم اخیستل نه غواړم او یا هغه ډېر زیات سپک دی او ډېر زیات فضول انسان دی نو د هغه په دې وینا باندې خپله ژبه زه نه ککړم خپل جواب نه کنده کوم اول کې ډیر زیات تعظیم د وجې نه د چا نوم نه اخیستل او دویم کې ډیر زیات حقارت د وجې نه د اهانت د وجې نه د سپکوالي د وجې نه د هغه نوم نه اخیستل. لکه دلته کې مثالونه ذکر کړي دي نجوم سمائن دا د شعر یو حصه ده اصل کې داسې دی نجوم سمائن کلما غار کوكب بدأ کوكب تأوي الیه الکواکب چې دا قبیله والا اصل کې اولئک نجوم سمائن دا قبیله والا د اسمان ستوري دي او د اسمان یو ستوری چې کله پټ شي بل ستوری راکاره شي دا نور ستوري هغې نه ټول غیر چاپېره شي. نو دغه شان چې دی د قوم والا عزت بیانوي د هغه قوم والا عظمت بیانوي چې دا داسې عظیم الشان خلک دی چې کله د دوی یو سردار مړ شي نو دوی بیا په دې مشرۍ باندې جنګونه نه کوي بلکې بل کس چې مشر شي چې ټول خلک هغه سره بیعت وکړي او ټول خلک هغه سره ملګري شي. نو دلته کې اولئک نجوم سمائن دا اولئک حذف شوی دی د ډېر زیات عظمت د وجې نه او نجوم سمائن دا ویلی شي. پوه شوئ. دویم نمبر دا ډېر زیات حقارت د وجې نه چې دا دومره سپک دي دا مسلم الله دومره سپک دي چې لکه ته وایې چې د هغو پرې دغه باندې زه د خپله ژبه ککړول نه غواړم. لکه دلته کې مثال ذکر کړی قوم اذا اکلوا اخفوا حدیثهم اصل کې اولئک قوم یعنې داسې یو قوم په باره کې خبره کوي چې قوم اذا اکلوا اخفوا حدیثهم دا داسې قوم دی چې کله خوراک کوي نو خبرې پټې پټه کوي. واستوثقوا من رتاج الباب والدار او د خپل کور او د دروازې چې دا بندۍ پر ورو باندې دروازې بندۍ وایي چې په پټه پټه باندې خبرې کوي چې څوک راپسې را نه شي که زمونږ خبرې واورېدې نو څوک به راپسې راشي او چې څوک راپسې راغله نو بیا خو بعض زموږ سره خوراک کوي او د خوراک ډېر زیات بخیل دی د ډېر زیات بخل د وجې نه چې کله خوراک کوي نو خبرې پټې پټې کوي. نو اوس دا د یو قوم هغه سپکوالی بیانوي د هغه تحقیر بیانوي چې دا دومره فضول او دومره خسیس او رذیل او ذلیل خلک دی چې کله خبرې کوي نو خپل خبرې د خوراک کوي نو خبرې پټې پټې کوي. نو اصل کې دی اولئک قوم اذا اکلوا اخفوا حدیثهم او اولئک چې دا حذف شوی دی او دغه حقارت د وجې نه. پوه شوئ. نو شپږم نمبر د تعظیم او د تحقیر د وجې نه چې یا خو دا سړی ډېر زیات عظیم دی او دا ستوي چې زما دا ژبه ګنده ده
نو زه به خپل غنده جواب باندې دا هغه لوی شان هغه نوم غستل نشم او یا دا چې هغه ډېر سپک دی دا د سپکوال دی نه خپل جبه زکه کړول نه چې مګنده کول نه شم پوه شئ وم نمبر دا چې په د شعر په وزن یا د سجی محافظت لپاره جنین دا حذف کیږي په شعر کې دي کنه اوزانی یعنی هر شعر جنین دا په خپل اوزان باندې تاسو ان شاء الله کرش پیغام درجه دا وړي الته کې یو کتاب د متن الکافی نو باقي علم العروض دی بال علم العروض کې دا ټول د صبر د عربی اشعار جنین دا په 16 بحرونو باندې دي په 16 اوزان باندې دي نو د هر شعر خپل اوزان دي نو کته چې سبا کې دا ذکر کوما دا مسلم له یا ذکر کې یا کوم څه چې تا حذف کړه ته ذکر کوما نو باید ذکر کول سره د شعر هغه وزن خرابېږي د شعر هغه وزن خرابېږي نو د وزن د محافظت لپاره کله کله دا حذف کیږي او کله کله د سجع د حفاظت لپاره سجع په نثر کې هم आवाज الفاظ ته لګي چې په نظم کنه نظم د نظم په اخره کې هم आवाज الفاظ ته قافیه ویل کېږي قافیه او د نثر په اخره کې هم आवाज الفاظ ته سجع ویل کېږي خو شوي لکه دلته کې د وزن د حفاظت لپاره مثال ذکر کړی دی نحن بما عندنا وانت بما عندك راضين والراي مختلف نو اصل کې دې دی نحن بما عندك راضون موږ هغه څه چې زموږ سره موږ به راضي یو وانت بما عندك راضين هغه څه چې تاسو ته به راضي والراي مختلف حال زموږ تاسو راي مختلف دي نو تل کې نحنو بما عندك نحنو بما عندنا راضون پکې نشته راضون حذف کړی دی د دې لپاره چې د شعر هغه وزن برابر شي او یا د سجع د حفاظت لپاره مثال ذکر کړی دی ما ودعك ربك وما قلا نو اصل کې دې دی ما ودعك ربك وما قلاك چې نه ته رب له خودلستا او نه ستاسو رب وفای کړی دا نو وما قلا کړي خدا وما قلا ذکر کړی دا او کزه میر حذف کړی دی چې سجع ریات شي لکه چې بلیګه احمواز الفاظ دي والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الاولى نو کله چې ذکر کړی چې دا مسلم له ذکر کړی دا مفعول ذکر کړی دی ویلې والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلاك او بیا دا وسجه چې درې با محافظت نه کړه په دې باندې پوه شئ نو وم نمبر دارې چې د وزن یا د سجه د محافظت لپاره حذف کول کیږي اتم نمبر والتعميم باختصار چې یا مسند له حذف کړی دی یا مفعول له حذف کړی دی د دې لپاره چې لکه په یوسف کې عموم هم پیدا شي او اختصار به هم پیدا شي د عموم سره سره به اختصار پیدا شي لکه الله پاک فرمایي والله يدعو الى دار السلام نه الله پاک رابلی خلق د کور د سلامتی د جنت نه نو الله پاک زنانوم رابلی الله پاک ماشومانوم رابلی الله پاک جنکیم رابلی الله پاک هر قسم مخلوق ته اندار رابلی او د هندستان خلقوم رابلی او د پاکستان رابلی او د دنیا د هر ملک خلق ته اندار رابلی نو اس کده لګي ټول ذکر کړه و نو عموم خو په کې راغلی و او اختصار په کې نه یاد لګي د دې ذکر کړه چې والله يدعو عموم الجزاء چې الله پاک تاسو ټول سره د عموم نه اندار رابلی اے جميع عبادي والله يدعو جميع عباده الله پاک رابلی په ټول باندې ګاندره نو عموم په کې راغلی و او اختصار په کې نه راغلی پوه نو تکله چې د عموم سره د اختصار نه مقصود وي هغه پرمه والله يدعو الى دار السلام چې الله پاک رابلی خلق دار السلام ته اوس ټول خلق ته اندار رابلی هغه د هر ځای د هر قوم قبيله د هر علاقه د هر رنگونو سره پوه نو اتم نمبر تعمیم مع الاختصار تعمیم الاختصار نهم نمبر د ادب د وجنه هم حذف کول کیږي لکه مثال ذکر قد طلبنا فلم نجد لك في السودة والمجد والمكارم مثلا چې موږ طلب کو موږ ونه مونږ ستاره پاره په بزرګۍ کې ستاره پاره په سردارۍ کې ستاره پاره په کول اخلاقو کې مثال نو اصل کې دې قد طلبنا مثلك چې موږ ستا مثل چې دا طلب کو خو موږ ته میلاو نشو نو دلته د ادب د وجه نه د مثله کې د حذف کړی دی چې مطلب کله چې کړه قد طلبنا مثله کا چې موږ ستا مثل طلب کوله نو دې مطلب دا چې دې مثل شته ستا مثل شته خو موږ ته میلاو نشو او مقصود خدا دی چې دې ډېر زیات ادب کوي نو د ادب د وجه نه وایي چې لکه ستا په شان چې د سر لاړو شته نو ستا په شان شته نو موږ ته میلاو نشو
نو ځکه ذکر کړه قد طلبنا فلم نجد لك انا اصل کو قد طلبنا مثلك پوه شو به معنی نه لسم نمبر اخرنه چې متعدی په ځای د لازم باندې ذکر کول لازم د متعدی په ځای باندې لازم ذکر کول ور تاسو په دې نو کې ویل دي چې یو فعل لازم دی یو متعدی دی فعل لازم دی ته ویل کېږي چې آیا د فاعل باندې پوره کېږي مفعول به دی حاجت نه وي او مفعول دا متعدی دی ته ویل کېږي مفعول متعدی چې هغه یوازې په فاعل باندې نه پوره کېږي بلکې مفعول به دی حاجت وي په معنی او فعل متعدی نو باندې وخامخه مفعول به وي نو دلته الله پاک ذکر کړو په قران مجید کې قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون چې اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خلکو نه پوښتنه وکړه هل يستوي اي برابر دي هغه ځان چې پوي هغه ځان چې نه پويږي وذل کې دا يعلمون دا علم يعلم دا فعل متعدی دی سره فعل متعدی دی خدل کې دا فعل متعدی دا دل کې د دې مفعول به نه ذکر کړي بلکې دای په منزله لازم باندې ګرځول لري د وجه د غرض نه غرض دار دل کې دین محذوف ده اصل کې رسته قل هل يستوي الذين يعلمون الدين والذين لا يعلمون الدين چې الله پاک دا دین ټکه چې نه ذکر کړي د وجه د دین کنه چې لکه خلکو د پته ولګي چې الله پاک باندې زمانه بهترین دین چې نه آغاز تب دین اسلام دی بهترین کله د دې لکه دینه مراد لکه نور علوم چې دین هغه د دین مراد نه ذکر لکه د علم طب دی او علم ریاضیات یو سړي او بل سړي خو چې صرف د دین مراد لکه دین نه هغه نه ذکر کړي نو متعدی په منظر دا لازم باندې ګرځول لري او دا خو لږ ګونه وشول بیا و چې د دین علاوه کله کله د سکیږي چې دا فعل نسبت خو عام طور باندې چې د فعل نسبت فاعل ته وشي د فعل نسبت چا لګيږي فاعل لګيږي او کله کله د څه وشي چې د فعل نسبت فاعل ته نه کیږي بلکې د فعل په ځای باندې مفعول به ته نسبت کیږي او هغه مفعول به ته بیا څه ویل کیږي نائب فاعل ورته وي څه ورته وي نائب فاعل د فعل په ځای باندې فاعل ته نسبت ونه شي بلکې چا ته نسبت وشي مفعول به ته هغه مفعول به ته بیا څه وي نائب فاعل نو دا فاعل حذف کول کېږي د سلور وجونه یا خو د دې وجنه چې دا فاعل چې نه نه ته یریږي د فاعل نه ته څه کېږي یریږي ها او یا د دې وجنه چې په فاعل باندې یریږي په فاعل باندې یریږي چې ته کایره را فاعل کته سورې قل متاو سامان دې نه پټ کړی شوی دی اوس ته کنه چې سامان پټ شوی دی نو تا ته پته ده چې سامان دې ډاکو پټ کړی دی ها خو ډاکو ستاسو بیره نه یو تا خو دې دوه مثالونو کې برابر کړی شي چې ته چیرې کله دا وی کنه چې دا سامان زما دې زوی پټ کړی دی زما د زوی خو لکه ډاکو دی نو به ما مړګي ما ته نقصان ورسې یا ته تیریږي پوه شئ یا ته کدا ما ظاهر کړل دا خبره نو په خپل زوی باندې یریږي چې زما دې زوی ته به څوک نقصان ورسې تکلیف ورته ورسې نو دې د فعل نسبت فاعل نه کوي بلکې مفعول ده کوي یا خو د فاعل د یری د وجره یا په فاعل باندې د یری د وجنه پوه شئ او سلو دریم نمبر دا چې یا خو دغه د وجنه چې د فاعل ډیر زیات مشهور دی دا ډیر زیات مشهور کېدو د وجنه د فعل په ځای باندې فاعل ته نسبت نه کیږي بلکې مفعول لګيږي لکه خلق الانسان ضعیفا چې انسان دا پیدا کړل شوی د کمزور اوس چا پیدا کړه نو هر څه ته پته چې دا پیدا کول چې څوک کوي الله پاک کوي او یا دا چې دا فاعل مجهول دی یعنی پته نه لګي چې څوک دی نامعلومه دی دا معلومه ده نامعلومه ده وجنه فاعل د فعل په نسبت د فاعل په ځای باندې نائب فاعل ته کیږي یلکه په دې باندې پوه شئ تاسو ها اوس وګورئ دې ته ګوره پنځه منګ ویلو نو شپږم نمبر منګ وایو والتعظیم والتحقیر چې دا دواعی د حذف نه یو تعظیم او تحقیر دی یعنی کله د سوشي چې چا د عظمت د وجنا چې هغه کم کس ذکر کولای کی ډیر زیات عظیم وي نو ته چې لسونی عن لسانه کا چې ته چې دا تبچ کې د خپل جبه داغنه چې دا بچ کې خپل جبه نه مطلب دا کنه چې هغه ډیر زیات لکه سره ډیر زیات عظیم دی اته چې داغه راځي کړه په خپل غنده جو مان کوم او سو نه لسانې کانو یا د خپل جبه داغه نه محفوظ کې اته چې ډیر زیات غنده دی اړې زیات حقیر دی سپک دی دا سپکوال دی نه په ذکر منځ د خپل جبه نه غنده کوم دا اول لپاره مثال د تعظیم لپاره فل اول او نجوم سماء چې هغه اسمان ستوري دي او دغه پورا شعر دی نجوم سماء كلما غار كوكب بدأ كوكب تأوي اليه الكواكب چې دا د اسمان ستوري دي كلما غار كوكب بدأ
کله چې د دې کې انسان یو ستوره چې دا پټ شي نو بدا کوكب تأوي الیه الکواکب نو بل ستوره پکې ښکار شي چې هغه ته ټول خلک راجم شي نو د دې قبيله والا مثال په شان د اسمان د ستورو دی نو اولئک نجوم السماء اندل دغه د اولئک چې دا حذف شوی دی یا هم دا حذف شوی دی هم دی اولئک والثاني انه قوم اذا اكلوا اخفوا حديثهم واستوثقوا من رتاج الباب والداري قوم دا داسې قوم دی کله چې خوراک کوي نو پټې پټې خبرې کوي خبرې پټې کوي ورورو خبرې کوي ډېر زیات هرس او د بخل د وجې نه لکه موږ خبرې په زور وکړو خلکو ته پته ولګي چې هلکه خبرې کوي نو دلته به څوک چې راشي چې هلکه څوک دي دلته چې دا خبرې کوي دا به موږ وینو چې موږ خوراک کوو همې به خامخا هغو ته صد کول غواړي چې راشي زموږ سره کښېنه خورئ نه دلته اصل هم قوم دا هم چې دا حذف شوی دی چې لکه دا دومره رذیل او ذلیله خلک دی چې د خپله ژبه زه دا په وینا باندې ګنده کوم ون نمبر والمحافظه على وزن او سجع چې په وزن کې په شعر کې په وزن باندې حفاظت راشي او په نظر کې په سجع د حفاظت لپاره فالاول بس اولنه یعنی چې محافظت په وزن باندې راځي په شعر نحن بما عندنا وانت بما عندك راض والراي مختلف اصل کې د عندنا نورس رازونه دا محذوف ده نحن بما عندنا منغه باغ سمانه چې زموږ سره منغه به راضي او رازونه دلته حذف ده وانت بما عندك راض او چې تاسو ریته صبای باندې راضي والراي مختلف على چې زموږ تاسو راي مختلف دي نو دلته کې دا رازونه کړه ذکر شوی نو بیا په وزن د شی کې اندامه برابرې دو والثاني او چې د سجې حفاظت لپاره یو ټکی حذف شوی لکه ما ودعك ربك وما قلى نو اصل کې وما قلاك نو که زمير دې حذف شوی د سجې د حفاظت لپاره اتم نمبر والتعميم باختصار چې اختصار د ودین عموم یعنی عموم او اختصار په دوانه دي انده په پیدا شي لکه والله يدعو الى دار السلام اي جميع عباده چې الله پاک رابلی خپل کور ته ذات سلامتی ته نو دلته کې د یادونه ورته جميع عباده دا حذف شوی دی یو پکې عموم پیدا شي او بل چې اختصار وکړي لأن حذف المفعول يؤذن بالعموم ځکه حذف د معمول دا اجازت ورکړي د عموم یعنی مطلب دا چې دا دلالت کوي په عموم باندې والادب دا ادب د وجه نه کله کله دا حذف کیږي نحو قول الشاعر قد طلبنا فلم نجد لك في السودة والمجد والمكارم مثلا فقد طلبنا مثلك لباسل قد طلبنا لك مثلا ليس لمن کتو سره پر مثل نو یک مثل ذکر کړه نو بیا به دې مطلب سو چې لکه مثل شته ستا خو موږ ته میلاو نشو خو چې ذکر کړه نو مطلب دا چې لکه شته نو چې جین نو موږ ته بس میلاو شي قال طلبنا پس سره موږ طلب کو فلم نجد لك ولك ودقيقه مو پسا ودرك پسا فلم نجد لك پس ونه موږ سره پر فی سودته سودت ویلګي سو دا شعر دا کړي دا وزن د حفاظت لپاره نیمه یو لري نیمه بل سودت ویلګي چې مشره د سرداري ده والمجد او بزرګي او المکارم مکارم د مکرمتون منه کلی اخلاق ته وي نو موږ طلب وسره لپاره خو موږ ونه موندو ستاره بار په سرداري کې په بزرګي کې او په خپل اخلاق کې مثال لسم نمبر وتنزيل المتعدي منزله اللازم راکوزول متعدی په ځای د لازم باندې یعنی فعل متعدی په ځای باندې متعدی ته سردسي کار کول لکه څنګه لازم سره ده مطلب دا چې لکه متعدی لپاره مفعولی خدای سردسي کارو کې لکه څنګه لازم سره یعنی مفعول ولا نه لعدم تعلق الغرض بالمعمول ځکه چې د معمول سره د دې غرض پاتې نه لا هل يسوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اصل کې يعلمون الدين والذين لا يعلمون الدين ويعد من الحذف او شمار لګي د حذف اسناد الفعل الى نائب الفاعل د فعل نسبت کول نائب فاعل دا په فعل مجهول کې فيقال لګي حذف الفاعل فاعل ذب کړه شوی للخوف منه د وجه د دین چې تحریک د فاعل نه او عليه یا وجه د دین چې تحریک په هغه باندې او للعلم به یا د وجه د دین چې تا فاعل باندې علم حاصل لار چاته او الجال یاده چې په فاعل لکه سورق المتاع نو سورق المتاع د خوف د پاره یا د جهل لپاره مثال دی او لعلم د پاره مثال خلق الانسان ضعيفا چې لکه دا هر چاته معلوم دی او سورق المتاع د دې سبب د الاولنی د دویم او دریم د پاره مثال کې دي شي لکه په دې باندې پوښوي په دې باندې دا بیات کې خان صحیح صحیح بیات کوي نو ان شاء الله د جمعرات څه پیر ورځ باندې با دا بقای کې برا کوي
او په دې دای کې بیا په دې کې راغی وځای د دې نقشه راوړو تاسو د باب ثانی چې شروع کیږي الباب الثاني فی ذکر والحذف نو لیکلي دواعي ذکر سته زيادة تقرير والإذا قيلة الثقة بالقرينة التعريض بغباوة السامع التعجب على حكم غريب تنزيل على السامع تعظيم الإهانة الباب الثاني في ذكر الحذف ودواعي الحذف 10 لا دي ټول لیکل دي په دې باندې پوه شئ په دې نقشه باندې وسرم ځان پوه کړئ دا سبقونه بیان کړئ ان شاء الله د پیر په ورځ باندې او بیا د جمعرات په ورځ باندې په دې کې ټسټ راکوم